سلامونه ملګرو، ذاکر رحمان یم. دا ویډیو چې کوم ده ډیره اهم ده، ډیره ضرور ده. زما یو استاد دی، یو خوږ ملګری مې دی، رور غونته کې ډیر زبردست انسان دی چې د تعریف محتاج نه دی. ډیر ملګري به پیژني. خلیل عثمان هیل دی. هغه ته زه صرف یو څو خبرې کوم، یو پیغام ورکوم د ویډیو په ذریعه باندې. هغه چې کوم دی یو سیاست طرف ته چې کوم دی توجه ورکړی دی او سیاست طرف ته اوښتی دی، نو هغه ته زه صرف یو دوه پیغام ورکوم او یو دوه میسج ورکوم چې خلیل بھائی ته زما مشر یې، ته زما د زړه سر یې، او شکر الحمدلله چې ما کومه خبره هم کړې نو تا زما خبره منلې، ستا زما خبره کوزه نه ده غورځولې. که ما درته د پروګرام دعوت درکړی دی او هم ټیم دې راکړی دی، پروګرام دې مرسته کړی دی او زما استاد مې خلیل بھائی، زه صرف تا ته یو دوه خبرې کوم. ته چې کوم دی د غریبو مرسته کې او د غریبو لپاره چې کوم دی اواز اوچتې او د غریبو سره چې کوم دی څنګ په څنګ ولاړې، ته چې کوم دی ستاسو د سیاست خبرې مطلب او یا د سیاست طرف ته اړېدل چې کوم دی تاله نه دي پکاره. زه تا ته صرف جزانه دا درخواست کوم په دې ویډیو کې. زه صرف تا ته دا یو میسج در کوم او درخواست کوم چې ته چې کوم دی د دې سیاست د خبرو نه راواوړه، سیاست خبرو کې چې کوم دی ګوتې مه وهه. ته صرف د خپله میډیا چې کوم دی بس دا راټینګه کړه، تاسو د خلکو ډېره زیاته مینه ده او محبت دی. ته چې کوم دی د غریبو مرسته وکړه، د غریبو سره ودرېږه. که مثلا ته دا رنګې ویډیوګانې کوې یا سیاست طرف ته ځې یا خلکو ته پارټیانو ته اوړې که نه، نو په دې کې اول درته زه وایم چې زما در سره نه لګي، زما به درنه وټکېږي، نو بیا به داسې ډېر مینهوال ډېر ملګري وي، هغوی به هم چې کوم دی ستا نفرت پیدا شي. مهرباني وکړه داسې قسم کار مه کوه چې په هغې کې د خلکو زړونو کې چې کوم دی یو نفرت پیدا شي ستا لپاره. نو زما خو استاد یې، مشر یې، نو زه ته دا پیره چې کوم دی ډېر په اصولو کې یم او د ویډیو په ذریعه ته دا صرف یو میسج در کوم چې مهرباني وکړه زما ورور یې د دې شیونو نه واوړئ سیاست نه او د غریبو مرسته وکړه، د غریبو سره څنګ په څنګ ودرېږه. ولې چې ماشاءالله ستا ویډیوګانې هم خلک خوښوي او تا سره ډېره مینه هم کوي. او بله دا چې زموږ یو مشر هم یې په پړانغر باندې، نو زه تا ته چې کوم دی اجازانه درخواست کوم د دې شي نه واوړه. بل سیاست کې ته دا ګوتې مه وهه، سیاست کې چې کوم دی ما او تا د سیاست خبرې خوند نه راکوي، پوه شوې، نو سیاست طرف ته توجه مه ورکوه. که مثلا زه تا د یو اجازانه درخواست مې وکړه دا پیره او زه ملګرو هم ډېر زیات تنګ کړم، ما ته ډېرو زیاتو ملګرو وي چې لکه ستا دا استاد دی مثلا یا ستا دا ملګری دی دا څه کوي، دا د څه قسمه کارونه راونیول. نو اول خو زه تا ته وایم چې دې نه قلار شه، دې نه واوړه، پوه شوې، دا ښه کار نه دی. او که مطلب دا نه وی او زه تا ته بیا هم ویم نو بیا به چې کوم دی یو بل نه خفه کېږو نه، ځکه چې زما دغه کار نه دی خوښه کوم ته چې ته واوښته دي، نو په دې بیا یو بل نه ګیله نه کوو، یو بل نه خفګان نه کوو. زه به چې کوم دی هر یو قسم آواز اوچتوم، زما حق جوړېږي او بس تا خپله مرضي او زموږ خپله مرضي. خو اول زه تا ته دا بیا هم ویم چې دې سیاست ته طرف ته راواوړه او خپل غریبانانو خلکو سره ودرېږه څنګ په څنګ. ولې چې د داسې خلکو سره ولاړې که نه، نو خامخا ډېر ملګري پکې داسې چې ړونو کې لږ شان کې نفرت پیدا کېږي. نو زه بیا هم خلیل بھائی ستا زه ډېر زیات خیال ساتم او زه د ډېر احترام کوم چې ته دغه طرف ته توجه ډېره مه ورکوه. زما صرف دا یو وړوکی شان میسج دی خلیل بھائی، دا تا ته ما د ویډیو په ذریعه وکړو، ولې چې تا ته ما ډېر رنګونه هم کړي دي او کوشش مې هم کوو تاسو پسې زه درغلی هم یم، تاسو ما سره میلاو نه شوئ، ولې چې تاسو ما نه پټ هم شوئ. نو زه بیا هم تا ته دا ویم، بیا هم تا ته دا ویم چې دې خبرو قصو قطارونه ته واوړه او که مطلب وانه اوښتلې نو بیا به ته زما نه څه ګیله نه کړې.